چا کړی دی چې موږ یې کوو دلته چې دا محفل جوړ دی مجلس میلاد النبی دی دا الله جل مجده ذکر شو ستاسو په وړاندې باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدح سره شو ستاسو په وړاندې باندې دا کړی چا دی چې موږ یې کوو دا سوال ذهن ته راځي آیا دا صحابو کړی دی چې موږ یې کوو دا چا کړی او دا هغه مجلس دی چې دا مجلس په مسجد نبوي کې منعقد شوی دی حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ حدیث راوی دی مبارک فرمایي مونږ ناس په مجلس په مسجد نبوي کې ناس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل حجره کې صحیح مسلم کې دا روایت موجود دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بهر ته تشریف راوړ او مونږ ته پوښتنه کوي چې ما اجازه سره اے صحابه کرام کم مجلس راغون کړي په مسجد نبوي کې مجلس جوړ کړي صحابه کرام فرمایي نحن نذكر الله ونحمده من دا الله ذكر ودا الله حمد کو ومن علينا بك او دا الله ذكر ودا الله حمد پتی وجبانی کو چې الله رب العزت په موږ کې را لګره په موږ باندې یو انعام کړی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زمون د پاره نعمت عظما ده موږ په دغه نعمت عظما باندې خوشاله کو په دغه نعمت عظما کې راغلی شي دا مدرسه جوړ کړی دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه ته قسم ورکړي الله ما اجلسكم الا ذاك اے زما صحابه کرامو دا مجلس تاسو د قسم پر په لازم چې دا مجلس کنه بل مجلس ته صحابه کرام فرمایي چې الله ما اجلسنا الا ذاك اے د الله تعالی رسول زمين دا مجلس تک مجلس ته قسم په دې چې دین علاوه بل مجلس ته صحابه کرام حیران شو تعجب شو مثلا تاسو دلته کې محفل جوړ دی میلاد النبی جوړ دی محفل یو تاسو نه بیا قسم درکوما چې تاسو د قسم شي دا میلاد تاسو به حیران شئ چې یو مخ میلاد تناس او بیا نه قسم میلاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام اجازه کوي و انی لم استحلفكم تهمه لكم اے زما صحابه دا قسم دې د پاره ولې درکړی چې پتا سو باندې تهمت لګو دې لپاره مې درکړې چې تاسو خپل مجلس تناسي او ما ته وایي چې نه مونږ د آقای کریم او د الله جل مجده ذکر سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولکنه اتاني جبريل اے زما صحابه کرامو قسم دې لپاره مې درکړې چې پتا سو تهمت لګوم لیکن جبرائیل امین راغله ماته اخبرني ماته خبر راکو چې ان الله تعالی یباهی بكم الملائکه داسې محفل چې الله جل مجده د فرشتو ټولګه راغون کړي او فرشتو ته تاسو په دې مجلس باندې فخر او تاسو په مجلس باندې راځي نعره تکبیر الله اکبر نعره رساله یا رسول الله تاجداری ختم نبوت زندہ باد حضرت علامہ مولانا شہاب الدین رضا سے زندہ باد